په کراچۍ کې د شپږ کالو ماشوم سره یو ډېر عجیبه کیس شوی دی چې وورئ حیران بشئ او بل چا نه خپل ګاونډي ورسره کړی دی مکمل واقع در سره شریکوم خو زموږ د پاره داسې قسم واقعیاتو کې یو ډېر غټ عبرت دی چې بروسه به په چام نه کوئ یقین به په چام نه کوئ د خپلو ماشومانو ښه کړي نګراني کوئ خپل ماشومان هر چا سره پرېږدئ مه خپل ماشومانو باندې هر ټایم نظر ساتئ واقع څه شوې ده راځئ د هغې طرف ته راځو او اخر کې یو ډېر اهم پیغام هم دی په کراچۍ کې لی مارکیټ دی جی په لی مارکیټ کې د شپږ کالو ماشومو چې درې څلور ورځې داسې غیب و د کور نه کور کې ورپسې خلک ګرځېدل ایون دا کم ګاونډي چې دا کیس کړی و دیم لغه ګرځېدو ورسره ډېر زیات همدردي یې شو کوله د کور خلکو سره پولیس هم ګرځېدل خو چې کله دله پته لګېدلې ده چې پولیس خو ډېر زیات اکټیو شوي دي او اوس ما اني ټایم د بوج کولی شي اني ټایم ما رانیوی شي دا ماشوم پټ کړی و 3 ورځې د هغه لاش په کور کې ایښو دی او هغې په بورۍ کې بند کړی او هغه بورۍ بیا له چت نه راغورځولې ده یعنی بره خطه دی او بره د چت نه ښکته ځمکې ته راغورځولې ده لکه دومره ظلم یې ورسره کړی په دې طریقې د هغه نه ساه ویښکلې ده خو بیا چې کله پولیس ماډرن انویسټیګیشن شروع کړی دی نن سبا خو تاسو له پته را CCTV فوټیج ګوري اوس ماشوم د شپږ کالو ماشوم ښکاره خبره د هغه سره به خو موبایلونه چې په موبایل باندې د هغه لوکیشن ټریک کړی وي خو ماډرن انویسټیګیشن چې کله پولیس له CCTV فوټیج میلاو نشي نو بیا هغه مشکوک کسان راونیسي هغه یې نه خپل معلومات کوي هغه گیر کی ارست کی چې تانې له بوز یالته معلومات کوي چې وای وروره دا ماشوم د لیدلې کنه د لیدلې په ماډرن طریقه باندې هغه انویسټیګیشن کوي نو چې کله پولیس په ماډرن طریقه باندې انویسټیګیشن شروع کړی دی نو د خپل گاونډي ورته مکمل حل ویل دی چې یو دا ماشوم 2-3 ورځې مخکې ما راګر کړو او صرف یوازې نو ما سره 2 کسان نور هم دي نو ښکاره خبره ده اسې خو به نه وي مړ کړی ماشوم څه ناڅه زیاتې به هم ورسره کړي هغې نه پس به دغه ماشوم غریب مړ کړي او مړ کړی هم په داسې طریقه باندې دی چې بورۍ کې اچولی دی او بیا یې بره د چت نه راګوزار کړی دی یو ځل یې راګوزار کړی توبه خدای توبه 2 ځل یې راګوزار کړی دی یعنې بعض ټایم کې زه حیران شم چې داسې واقعیت په فلمونو کې مونږ نه دي کتلي کم چې په ریل لایف کې مونږ له مخې له راځي کم چې په دې سوشل میډیا مونږ له مخې له راځي نو په فلمونو کې مونږ نه دي کتلي او نه د هغې یو عام انسان یو همدرد انسان یو کلین یو صفا انسان د دې خبرو سوچ هم نشي کولی چې یو انسان به دومره حده پورې غورځېږي چې به ماشوم رانیسي او هغه ماشوم سره به بیا زیاتې کوي او هغه نه پس په هغه نه بیا په داسې طریقه سا وباسي نو لکه انسان دا جسم باندې دا ویښته داسې ودرېږي چې لکه دا مونږ په کومه معاشره کې ژوند تېرو مونږ آیا انسانان یو که مونږ حیوانان یو مونږ نه خو حیوانان هم ښه دي پرون مې یو ویډیو کته بالکل ریل ویډیو 2 سپو داسې خوراک کولو نو یو ګوډ سپی پې راشي یو ګوډ سپی پې راشي نو چې ورسره خوراک کوي نو دا 2 چې کم سم سپي وي دی ته داسې شاعره شي یعنې هغه له ځای پرېږدي چې دا ګوډ دی خیر دی دی ډېر خوراک وکړي مونږ به لږ وکړو خو دی ډېر خوراک وکړي هغه له ځای پرېږدي او ګوډ سپي له لکه هغه ما وایي چې دا وګوره دی زمونږ انسانانو نه همدردي زیاته په دې حیوانانو کې مشته دی زمونږ انسانان چې کوم د مونږ د یو بل خپې وخو د یو بل عزت لغلیو لکه دومره سوچ نه کوو چې دا ماشوم دی یا ماشومه ده نو د ویډیو مقصد د واقع شیر کولو مقصد صرف دا دی چې تاسو په خپلو ماشومانو باندې کړي نگراني کوئ هر چا سره پرېږدئ مه که چا سره پرېږدئ هم نو انویسټیګیشن معلومات کویک انفارمیشن کوئ کویکلی ایکشن اخلئ که ماشوم مو بېدره کېږي کویکلی ایکشن اخلئ دا مه وایئ چې ودرېږه مړه ووتو خیر دی مازدیګر به کور ته راشي غرمه به کور ته راشي ماښام به راشي ماښام مازدیګر غرمې له مه ګوره هماغه ټایم ایکشن اخله خیر دا اپډیټ شو الله دې نه کړي الله دې داسې قسم واقعیت په چا باندې هم نه راولي او الله دې ماشوم مور پلار له صبر ورکړي یقینا یو غټ غم دی